وی ګړۍ به دلته وم وسته و کتابونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی. خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی، قادر په مخلوق دی. عزتمندو، سحر د کوره راوتم نو راروان وم بس نو خو چې څنګه د کوره یو څو پړوی ښکته رالم زما بچي آواز وکړو وی ابو ما جي خیر دی بچوړیا څه غواړې؟ نو هغه بچي ما ته وی یاره وی ابو زما بل ورځ زه سکول ته روان یم جي زما کتابونه نشته ابو او زما له به بیک راوړي او ما له به ورسره د سکول یونیفارم پیزار راوړلې. عزتمندو زه تعجب واخیستم چې یاره مونږ خو ژوندي یو چې د خپلو بچو له سره راوړو که را نه وړو هم هغوی ته ښه وکړو. عزتمندو خبره ته دې ده چې نن یو داسې کور کې ولاړ یم جي چې شپږ اووه کسه بچي دي او د ګلمانودین په کور کې سجبڼ. عزتمندو چې د ګلمانودین بچي بچاته وایي چې یاره موږ ابو سکول ته ځو او په هغې کې یو داسې بچی هم دی چې هغه د تلیسیم یا ښکار دی او مرض ورته هم دی چې موږ په دې بعضې نیم پروګرامونو کې جذباتي شو چې یقین په الله وکړه چې ګلمانودین بچو ته وګورم چې نو هغه خپل مې د نظره واوړي چې زه هم سهار راوتم به ته زما بچو یم ماله کتاب راوړه ماله بسته راوړه ماله پیسې راکړه ماله دا شی راوړه ماله دا شی راوړه. نن زه دې بچي له راځم چې د ګلمانودین بچی سوی او په سعودي عرب په خاوره باندې هغه وفات شو جي 15 کاله مزدوري شو چې هلته یې مزدوري کوله بیا 15 میاشتې مخکې هغه ته هلته هارټ اټیک وشولو او بیا زموږ د هغې ظالمانو په لاس کې هغه نو چې هغه بیا راتو نو هلته کې یو ورور مو چې هغه د خلکو نه قرض در کړی ده او دا د هغه ټوله فیملي دا د نسته ده چې د ګټې وټې د هغه څوک نشتي ازې چې د ګلمانودین نه بچی د خپل پلار په حوالې سره سوی. السلام علیکم زویه. وعلیکم سلام. ستاسو نوم دی بچوړیا؟ حسین. حسینه جی. پلار دې ته څه زویه چې د سعودي نه اخرني ټلیفون باندې څه وی ګړۍ به دلته وم وسته و کتابونه. وسته و کتابونه بیا څه چلو شو زویه؟ بیا ورته بیا ما تر دلې مونږ ته نه وي مونږ ته پته نه وه بیا یې پته نه وه جي. دا تاسو خپل پلار ولې جیل ته یې راوړو؟ او جي اوس سکول ته ځي؟ او ساره در سره پیسې وي جوړې چې سکول ته ځي؟ جي کله یې کله نه وي. جوړې ستاسو نوم دی؟ حسینه. حسینه ته ستا پلار څه زویه؟ ما ته میک اپ بدل راوړه. میک اپ بدل راوړم بیا چې خبر شوي میک اپ رانغی که نه زویه؟ نه. ستاسو نوم دی بچوړیا؟ سهیل. سهیل ته په کوم کې زویه؟ اووم کې. اووم کې. ښه دا راته ووایه زویه چې پلار درته یادېږي؟ او څه خبرې درته یادېږي داسې چې هغه ستاسو سره څه واده کړې وه؟ او ډېر یادېږي. ډېر یادېږي. تاسو سره اوس ستاسو د سکول خرچه ستاسو د پیزار پیسې دا ستاسو د موریانې چې دا برداشت کولی شي؟ نشي. نشته. ټیک شو زویه. عزتمندو دا د ګلمانودین بچي دي. تاسو ته ما څنګه مخکې خبره وکړه راځو د خپلې هغې دردېدلې خویندو لره روان یم. ابه تاسو ته هم زما د مسلمانانو وروڼه بس غوښتنه کوي. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. خورۍ څومره وخت شو؟ دا پنځم کال دی. پنځم کال دی. خورۍ سعودي نه یې سره لیږلي د خپلو بچو له څه؟ نو بس هغه په خپله بیمار و او نو بس زړه په مرض باندې مړ شو؟ او د زړه په بیمارۍ باندې هارټ اټیک شو. دلته کې ورته د زړه بیماري وه چې تو؟ نه و ورته. نه ورته که نه هلته راله که نه جي خو د غم او د خفګان نه راله که نه جي؟ او د دې خپلو بچو دپاره هغه نه راته وویل زما واړه واړه بچي دي وي او د بچا ته ویې لاس نیسي. تاسو سره دا غځېږي د سعودي عرب دیرو کې چې کوم غیرتمند وروڼه زما ناست دي هغو ستاسو سره څه ښېګړې څه ښه کړي دي؟ یاره نه دي. زما د مسلمانانو وروڼو نه څه غوښتنه کوې خورۍ؟ نو بس دغه دی چې بس مونږ دغه غریبوالی دی دا واړه دي چې د چا سره څه لاس اخلاص کېږي نو مونږ سره دي کوي. بچوړی ستاسو نوم دی؟ ستاسو نوم دی زویه؟ عایشه.
اجیا ستاسو نوم دی اجیا عزتمندو دا هغه ماشومه ده کومه چې بیماره ده چټونه زما په لاس کې دي جي نو که په دې باندې په دې سیجمنټ کې څه تکلیف راغی نو تاسو یقین په الله وکړئ چې دوی سره د هسپتال د وړو پیسې هم د دې ماشومې نشته بس الله ته به پرېږدو تاسو وروڼه یې ګورئ الله دې ثواب وکړي راځم د خپلې بلې خور له زمونږ دا دغه د غریبوالی دی چارونه کې واړه واړه دي او سړی خو مخکې ناره پکې خو څه چارې نه رسېدو پیسې میسې هېڅ هم نه وو او اوس هم دغه شانتې اریان ناست یو واړه پیسې غواړي نه دغه شانتې جامه پیزار نشته اختر له وله موږ هېڅ هم نه دي کړي پیسې نه وي دوی ناجوړی ټول ناجوړی دا ناجوړی که نو هېڅ هم نه و دې اختر له خو هېڅ هم نه دي شوي او اوس وایي موږ له والی پیزار راله والی جامې راله والی او هېڅ هم نشته د خدای سرې ته پاتې خو دغه خدای سرې ته ناست یو یو بل پیسې راکړي یو راکړي بل راکړي هغې ته ناست یو عزتمندو تاسو د ماشومانو د ماتم تاسو ولیدو جي دوی ته خو هره ورځ ماتم دی جي د چا چې داسې ماشومان او داسې ګلونه به جي په هغې کې بیا یو ناجوړه او بیا زما د خور هم وي چې دا بچي بغیر پیزاره بغیر ډوډۍ نه بغیر جامې نه عزتمندو ستاسو د مخې د هر اخلاص پروګرام موږ ستاسو مخې وړاندې کوو خو زما په سعودي عرب کې چې کوم وروڼه دي ما ته پته ده چې هغوی ته ډېر بې انتهایي تکلیفات هغو ته دي جي که نه د دې ماشومانو دا پلار چې کوم دی دی هم د دې ځای نه روغ تللی و جي ښه صحتمنو ښه برابرو دغې تکلیفاتو دغې مسافرو دغې تورو خاورو دغې سرو شګو عزتمندو وخوړلو عزتمندو بچي یتیمان شو خوریانې زما کونډې پاتې شولې مخې ته داسې بچي نشته دی چې هغه د هغوی په اوږو باندې لاس کیدی او هغه د دې دنیا د تک لار چې د کوم په هغې باندې بوځي عزتمندو زه به د اخلاص پروګرام نورو پروګرامونو په شانتې د دې کور د سیجبڼ هم به زه ستاسو منتظر یم د خپل پروګرام نن غواړم د پوره د اخلاص ټیم ستاسو نه اجازت اخلم الله وسپارم د الله په امان